فضل من استبرأ لدینه. امام بخاری رحمت الله علیه دا د بخاری د کتاب الایمان آخری سبقونه دي. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی غورواله او بهتری د هغه چا استبرأ چې د ځان درست کوي او ځان صفا کوي د ګناهونو نه لدینه د وجې د خپل دین نه، د خپل دین د وجې نه د استبراء لدینه کوي. نو دا لام لاجلیه دی، یعنی لاجل الاسلام، لاجل دینه، د خپل ځان، د خپل عقیدې، د خپل عمل، د خپل معاملو استبراء او پاکوالی کوي او دا د وجې د خپل دین نه کوي. د دې سړی د ده ډېر لوی درجه ده د الله سره او د ده ډېر لوی فضلو او کرم او عزت دی د الله له طرف نه په ده باندې. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر الشعبی قال سمعت نعمان بن بشیر. ما عامر شعبی وای تابعی عالم دی، ما اوریدلو د نعمان زوی د بشیر صحابینا یقول فرمایلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پیغمبر خدا نه اوریدلو یقول الحلال بین والحرام بین. نعمان زوی د بشیر وای چې ما پیغمبر نه واوریدل داسې او فرمایل چې حلال پډاګ دي یعنی ظاهر دي، او الحرام بین، حرام پډاګ دي یعنی حلال او حرام کې سپټواله پاتې شوی نه دی. ها وبینهما مشتبهات مشبهات، په دې منځ دي کې مشتبه امور دي چې د هغې د حل او د حرمت پته نه لګي. لا یعلمها کثیر من الناس، چې ډېر خلک په خلکو کې اکثریت په هغې نه پوهېږي چې هغه عوام دي، بلکې د دې نه معلومه شوه چې بعضې کسان په هغې پوهېږي چې هغه فقها د قرآن او د سنت دي. په دې پوهېږئ لکه که نه؟ هسې مونږ خو چې د فقه ټکی واورو نو داسې راټول شو، ځکه نوې خبرې راغلي دي. دا کلو جدید لذیذون دی، هره نوې خبره خلکو ته ښه لګي. نو دا وایي چې بس دا خو په 14مه صدۍ کې مونږ چې کوم دی دغه وکړو، یو ملګری و نو هغه به چا به څه خبره وکړه، د دې خبرو دپاره خو مونږ په سمندر پورې وتي وو. یو ملګری و په دوبۍ کې دی، عبدالله صاحب نوم دی، اورې هغې اهل حدیث شوي وو. نو چا ورته څه خبره وکړه، ویل دې دپاره خو موږ په سمندر پورې وتي وو. زه بعضې کله که دغه رپولیدی دپاره په سمندر پورې وتي دي. په دې باندې پوهېږئ زه د رپولیدین خلاف نه یم، خدا چې صرف رپولیدین دین دی دې باندې قایل نه یم. دا د پیغمبر خوا په سنتو کې یو سنت قدرې به وي او د دغه خلکو نه هزارها سنت د پیغمبر پاتې دي، هزارها سنت. صرف دا یو سنت یې نیغ کړی دی ځکه چې په دې باندې ځان له فرقه سازئ. نو په دې منځ کې متشابهات دي. نو دا لفظ متشابهات هم راغلی دی، مشبهات هم راغلی دی. معنا دا ده چې په دې کې داسې څیزونه دي چې هغه مبهم دي، مبهم د هغې د حل او د حرمت پته نه لګي اکثریت ته. لا یعلمها کثیر من الناس، ډېر خلک په دې نه پوهېږي. دا ابن حجر اسقلاني دی، دا فتح الباری ده، دې لیکلي دي. یعنې مجتهدین مراد دي. کم لږ خلک څوک دی چې بې پوهېږي؟ مجتهدین د قرآن او سنت ماهرین. فقه څه ته وایي؟ د قرآن او سنت مهارت ته وایي. فقه څه بل شی نه دی.
کزان چا څه ساز کړي یا هغه پېښې بیا موږ نه منو. نه د قرآن او سنت نه چې کومه قرآن او سنت نه چې کوم استنباط شوی دی مجتهدینو هغه وایو. زموږ استاد مولانا نقیب احمد مرحوم الله دې طریق احمد کې ډېر جوړ عالم او هغه د اهل حدیث ته پخوا نه مایلو. خدا خبره موږ ته په څو موقعو کې هغه دا کړې وه چې مجتهدینو او فقهاو چې کوم خدمت کړی دی دې ته سپک نظري کول شقاوت او بدبختی ده. محنت کړی دی خلکو او خالص الله د رضا لپاره یې کړی دی. زمونږ په شانتې خلک نه چې د دنیا دپاره یې کارونه کول. لا یعلمها کثیر من الناس. اوس په من اتقى المشبهات المتشابهات چا چې ځان دغه مبهمو امورونه بچ کو استبرأ لدینه نو د حاصل کو براعت د خپل دین دپاره د مذمت شرعي نه لاندې ورته لیکلي دي. د حاصله کړه صفایي لره د وجې د خپل دین نه چې کم د باندې به مذمت شرعي راته او کم اعتراض راته د هغې نه ځان بچ کړی دی چې چا د دغه مبهم امورو نه ځان بچ کو او نو استبرأ لدینه و عرضه او دارنګې ځان بچ کو او براعت حاصل کو د تعنونو نه په خپل عزت کې. او من وقع په الشبهات څوک چې په مشتبه امورو کې ورپرېوته چې د حل او د حرمت پتې نه لګي او دی پکې وردانګي. کراع یرعی حول الحما د دې مثال د هغه شپنکي دی چې سرایي خپلې ګړې او چیلۍ چاپېره د ممنوعه علاقې نه. دا حما اصل کې ممنوعه علاقې ته وایي. د عربو د باچایانو د پخوانه د ابن حجر لیکلي دي د پخوانه د عربو د باچایانو به ممنوعه علاقه وه چې پای کې به صرف د بادشاه مالونه سریدل او د عامو خلکو به څاروي به د هغې نه ممنوع هغه به ناغه وه نه به شوتلې هغې له او پخوانه خو دا را روانه وه. او دا شیخ احمد چې دی دا د دوبۍ شیخ چې دا د یو خاریې او د یو خاریې سره یو لږې علاقې چې دا ټول واړه امارت را جمع کړي زموږ د صوبې په شان عمر هم نه دي ټول اوه عبارته. خو د هغه په دې کې دومره لویه حما ده ما لیدلې ده چې ګاډي کې موږ تلو نو په ګاډي کې به سړی ستړی شه خو دا حما هغه دغه به نه ختمېده چې دا ټوله د شیخ احمد دغه ده نو په هغې کې به هر څه ساتلي زمري هم پکې ساتلي وو دا شادوګانې هم پکې ساتلي وو د اوسۍ هم پکې ساتلي وي او دا هر څه پکې ساتلي پوهېږئ په دې باندې دا حما ده. نو کم کسان چې په مشتبهاتو کې او په مبهمو امورو کې ورننوځي چې د هغې د حلال او د حرامو پوره نمایان فرق هېڅ عام خلک نه پیژني. د ده مثال د هغه شپنکي دی یرعا چې دی خپلې ګړې او بیزې سره حول الحما چاپېره د ممنوعه علاقې نه. نو یوشکو ان یواقعه قریبه را چې د ده نه به دا ګړې او بیزې په دغه ممنوعه علاقه کې وروسریږي. الا وان لكل ملک حما خبردار د هر بادشاه د پاره ممنوعه علاقه ده. الا خبردار ان حما الله فی ارضه محارمه یقینا حما د الله فی ارضه پس مکه د الله کې محارمه
محارم د الله دي. کم شی نه چې الله حرام کړي دا د الله په ځمکه کې، دا ټوله ځمکه د الله ده، دا د الله په ځمکه کې د الله پاک حما ده، دا محارم حما ده. اوس چې د دې نه چاپېره یو سړی ګرځي راګرځي دې ته رانږدې کېږي نو قریب را چې پر حرامو کې به ور واقع شي. او بیا نبی اکرم فرمایل الا وان فی الجسد مضغه، خبردار په دې بدن کې یو ټوکړه ده، د غوښې یو ټوکړه ده. مضغه هغې ته وایي ما یمزغو، چې سړی د خولې ته واچي او شخون پې وهي. نو داسې یو قطعه ده. اذا صلحت دواړه بابونه ټیک دي. کله چې دا ټوکړه درسته وي نو صلح الجسد کله، ټول بدن درستی. و اذا فسدت الجسد کله، او چې دا کله فاسد شي تمام بدن فاسد شي. الا وهي القلب، د هغې وجه دا ده چې دا زړه امیر دی، دا زړه نه دی، دا د بدن امیر دی. او د دې وجه نه تحقیق هم دا دی چې دا عقل چې دی نو دا په دې زړه کې دی، د عقل نه دی، محل د عقل دپاره زړه دی. نو چې کله د وطن امیر درستی نو ټول درستی، ټول وطن درستی. چې کله امیر ناکار او فاسد شي ټول ملک فاسد شي، ټول ملک وران شي. عمر ابن عبدالعزیز نه چا ورته ویل چې صاحب ته قدر ټیک سړی او ستا نه لاندې عمله ټوله زړه ده. چې 80 کاله د بنو امیه د ظلم په حکومت کې پاتې شوي دي، اکه خلک دی. نو ته لکه هسې به ځان ستړی کړي. هغه ویل نه، ویل د خلیفه مثال او د بادشاه مثال د غټ نهر دی، او دا ورپسې بیا غټ غټ نیرونه او واړه واړه نیرونه، او بیا د هغې نه وروستو لښتي، او د لښتي نه وروستو بیا په اډو او په تیرونو کې اوبه تلل، ورخونه دي بیا هغې. هغه غټ سیند چې سپین، هغې کې سپینې اوبه بهیږي، لاندې به په ټولو کې سپینې اوبه رواني، او که په هغه غټ سیند کې اوبه خړې وي لاندې به په ټولو کې خړې رواني. څنګه ښایسته مثال یې ویلی دی. دقه مثال د امیر دی. نو دا زړه د بدن امیر دی. دا چې کله ټیکو ټول بدن ټیک دی، دا چې کله غلطو ټول بدن غلط دی. بابو اداء الخمس من الایمان. امام بخاری باب دی چې ادا کول د خمس، یعنی معنا دا ده چې مجاهدین کم جهاد وکي او د کفارو نه کم مال لاس ته د هغوی راشي، د هغې 5مه برخه، د هغې 5مه برخه دا الله او رسول ته ورکول او اسلامي حکومت ته ورکول، دې ته خمس وایي. نو دام د ایمان یو شعبه ده او دام د ایمان یو برخه ده. حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس وای ابو جمره زباوما کې ناستم بعد عبدالله زوی د عباس سره، نو په یجلسنی علی سریره کې نو به ما لرا په خپل تخ او خپل کټ باندې. هغه چې د فیصلو دپاره دا د علي رضی الله تعالی عنه د طرفه بصره باندې دی گورنر دی، نو دی چې په خپل تخ باندې د فیصلو دپاره کېناسته او د خلکو د خبرو د اورېدلو دپاره او نو زه به ځان سره په هغه تخ کېنولی وم. ابو جمره وایي. هغې وجه دا چې دا ابو جمره په پارسۍ ژبه پیدا، او چې اسلامي حکومت کې وسعت راغی نو پارسي خوان هم پکې راغله،
نو بیا پارسی خوان به راتلو د عبدالله زوی د عباس نه به تپوس کو نو عبدالله زوی د عباس خو په پارسی نه پوهېده او هغوی په عربۍ نه پوهېده نو ابو جمره به ورته ترجماني کوله د عبدالله صاحب خبرې به هغوی ته کولې د عربۍ ترجمه به ورته پارسی کې کوله او د هغوی خبرې به د هغوی خبرې به چې کوم دی عبدالله صاحب ته کولې د هغوی پارسی ترجمه په عربۍ کې حضرت عبدالله زوی د عباس ته کوله فقال اقم عندي وی ما ته عبدالله صاحب ویلي چې دلته متوطن شه دلته ډیره واچو ما سره شه ما سره به دلته یي حتی اجعل لك سهما من مالي حتی چې زه به وبګرځوم تا دپاره یو حصه د خپل مال نه تنخوا به دله درکم زما د مال یو برخه به تاله درکم د دې وجې نه بعضې علماو په دې دا دلیل هم پیش کړی دی چې د دینی تعلیم باندې چې ته متعین نه یې نو اجر هم اخیستی شي اجر هم اخیستی شي فاقمت معه شهرین ابو جمره وایي زه د عبدالله زوی د عباس سره 2 میاشتې پاتې شوم نو عبدالله زوی د عباس خو یوازې گورنر نه دی او خو یو زبردست معلم او استاذ هم دی که نه هغه نو به خلکو مسلې هم زده کولې حدیث هم ترې زده کول نو 2 میاشتې بعد یو خبره وکړه ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبي صلی الله علیه وسلم وی جرګه د عبدالقیس قبیلی چې کله پیغمبر اسلام ته راله نو قال من القوم او من الوفد شک دراوی دی چې آیا پیغمبر خدا داسې ویلي چې من القوم دا قوم څوک دی چې کم راغی یعنی تاسو څوک یئ یا من الوفد دا جرګه څوک ده چې تاسو رالی قالو هغوی ورته ویل ربیعه زوی د نزار ابن سعد ابن عدنان منګه ربیعه یو او د هغې وجه دا ده چې په لویه کې عبدالقیس دا د ربیعه سره ټچ دی یعنی ربیعه وړه قبیله ده په ربیعه کې قال مرحبا بالقوم او بالوفد نبی علیہ السلام ویل ستړي مشي دي قوم ته او ستړي مشي دي دی وفد ته دی جرګې ته دې ستړي مشي زما طرفه نو مرحبا تاسو پیژنئ اصل کې یعنی معنا دا ده آتیت رحبا من المکان تاسو رالی یو کلاو ځمکې ته رالی نو مرحبا ستړي مشي دي په خیر رالی آبادی ته رالی خپل کور ته رالی اجنبیت به نه مخصوصوئ ستاسو عزت به کیدی شي دا چې میلمه راشي نو ته به میلمه له مخکې نه دا اطمینان ورکې چې بھائی ستا په راتلو باندې موږ انتهایي خوشحاله یو او ستا د راتلو موږ قدر کوو دا به ورته ووایې دا چې میلمه د مخکې نه اجنبیت مخصوص نه کي چې زه نو دا نبی علیه السلام وایي مرحبا نو دا مرحبا تاسو د نحو په کتابونو کې هلته موږ دغه ته وایو مرحبا دې ته خپل عامل دننه پروت دی او مرحبا او دغه دا یعنی سهلا هم ورسره موږ وایو او اهلا او سهلا هم وایو نو آتیت اهلا خپل کور ته رالی خپل ځای ته رالی دا پردی نه دی څه پردي ځای ته نه راغلی او وسهلا رالی ته هم پستې ځمکې ته رالی هموار ځای ته رالی دې کې به تا ته څه مشکل نه راځي تکلیفي خبرې پکې نشته دا معنا او بیا دا زمونږ را ملګري چې لیکي نو اهلا وسهلا مرحبا لکه دا خو 3 جملې دي
تا دا یوه جمله په بل باندې عطب کړه نو دا بله عربي نه ده چې ته وایې دغه چې کوم دی څنګه اهلا وسهلا مرحبا دا بالکل د لاعلمۍ غوندې نښه ورکوي سړي ته چې دی یار پر عربۍ د سره نه پوهېږي دا خو درې جملې دي او دا هرې جمله په بل باندې عطب ده پوهېږئ په دې باندې نو دا د اردو والاو باندې دا لوبه کله کېږي نو دا داسې لیکلي دي چې ویل زه یم یارانو دې یار هم چې لیکل دی هم په دې نه دی پوهه چې دلته هم ولیکه دا غټ سری که نه د یوه باندې ستا نه څه ځي چې دا پکې ولیکې نو ځکه وایي مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامه په داسې حالت کې چې نه باید خزایا جمع د خزیان دا په معنا د دغه دی په معنا د سپکېدلو باندې دا غیر خزایا جمع د خزیان ده وهو الذي اصابه خزي هغه سړي ته وایي چې هغه ته شرمندګي ورسیږي نو والمعنی انهم اسلموا طوعا من غیر حساب من غیر حرب او صبيا یعنی معنا دا ده چې تاسو اسلام راوړی دی په خپل طبیعت باندې بغیر د چې تاسو سره مسلمانانو جنگ کړی او بغیر د چې مسلمانانو قید کړي یی یخزیهم ویبزحهم چې تاسو یې رسوا کړي یی او تاسو یې شرمولی یی نه د دې وجې نه تاسو غیر خزایا په خپل طبیعت راغلی یی مسلمانانو مجبوره کړي نه یی نو په خپل طبیعت باندې اسلام ته راغلی یی او ولا ندامه نه پیمانه یی چې ګینې ابتدا کې هم جنګ وکړو په آخر کې رالی اسلام ته وروستو ملامت هم ځان ملامته که نه اول نه بس رالی بس فقالوا یا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا بشهر الحرام دوی ورته وایي د الله پیغمبره یقینا موږ نشو راتلی تا ته طاقت نه لرو چې راشو تا ته مګر په میاشتو عزت مندو کې ولی بیننا و بینک هذا الحي من کفار مضر یقینا زمونږ او ستا په منځ کې دا قبیله د کفارو د مضر ده او د دې سره زمونږ شپه ورځ جنګ دی فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا منګه ته حکم وکړه په یو امر فیصله کن او په یو امر تفصیلی سره چې خبر کو منګه په دغه امر باندې من وراءنا هغه څوک چې موږ نه شاته پاتې شو زه خو وپت دی که نه جرګه د قوم راغلی ده که نه نو قوم په انتظار کې ناست دی موږ به ستا خبرې هغې ته رسو او وندخل به الجنه داسې خبرې راته راوښایه چې د هغې په وجه موږ جنت ته دننه شو او وسألوه عن الاشربتې دې وفد د پیغمبر خدا نه د اشربو په باره کې تپوس وکړو چې صاحب موږ راسې بعضې شربتونه سازو لکه د کجورو نه په بعضو لوښو کې سازو آیا د هغې حکم څه دی فامرهم باربعین نو حکم یې کو ورته په څلورو خبرو باندې ونهاهم عن اربعین او منع یې کړل د څلورو خبرو نه وپتې وویلې چې دا څلور کارونه به کوئ او د دې څلورو کارونو نه به ځان ساتئ اوس هغه کوم خبرې وي امرهم بالایمان بالله وحده یو دا چې تاسو به ایمان راوړئ په الله وحده لا شریک له باندې او بیا پیغمبر خدا تپوس کوي قال اتدرون ما الایمان تاسو پوهیږئ ایمان څه شی دی په الله وحده باندې قالوا الله ورسوله اعلم وپد ورته وایي الله ورسول به خبري قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې هغه ایمان عبارت دی د گواهی ورکولو نه پدې چې لایق د عبادت نشه سوا د الله نه او محمد علیه السلام دا د الله رسول آخری پیغمبر دی و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان دا سلور شو نو خبره په حدیث کې مخکې 4 ده او اوس خبرې ورته 5 پیش کړي
نو دا هسې په زلکه ده لکه پیغمبر خدا 3 خبرې 4 خبرې ورته وکړي خو بیا چې دا سوچ وکړو چې دوی خو د مضر قبیلې سره هر ورځ په جګړه دي او پای کې دوی ته غنیمتونه میلاویږي او پای کې د اسلامي حکومت برخه ده نو راشه دا خبره مور سره ټچ کا چا پکې دام ویلي دي چې دا شهادت الله اله الا الله دا ایمان او دا کلمه شهادت چونکې مشهوره ده او د مخکې نه معلومه ده او هغې ویلم ده د دې وجې نه دغه پکې نه شمارو وان تعطوا من المغنم الخمس او دا چې ورکوئ به تاسو د مال غنیمت نه 5 دا زموږ ترجمه الباب هم دی ونهاهم عن 4 عن الخنطم منع کړل د شین منګي نه چې په شین منګي کې به نبیذ التمر نه کوئ ځکه چې پای کې دا سوري بن شوي نو د نبیذ التمر خرابېدل پکې زر ممکن دي او د هغې د خرابېدو معنا دا ده چې دا ټینګ شي نو دکې نشه پیدا شي ودوبه او دارنګې منع کړه د نبیذ التمر نه په کدو کې دا نریغاړی کدو به پخوا خلکو ونې ته به یې خېجول که نه نو اوږده اوږده کدوان به پرې ونه کې ځوړند نو بیا به هغه کدو چې به کله پوخ شو نو هغه به دا سر به یې پرې که او دننه به پای کې کمې قوسکرې وي او کم تخم به یې ترې راویست پاک به یې که بیا پای کې خلکو کارونه کول نو هغې ته کدو وایي نو دوبا معنا دا ده والنقیر او نقیر د نقرې نه دی دا د کجوري دا سټه دا راپرې کی او په دې کې بیا د دې نه لوښی سازئ په دې کوستانونو کې موږ کونډۍ لیدلې وي کونډۍ به یو لوښی و د لرګي نه بیا کاسه سازه کړې وه کیدای شي اوس هم د لرګو نه بیا کاسې سازې کړې وي د لرګو نه مې خانکونه لیدلي دي پوهېږئ پرې باندې دا خانک دا ښځې پکې وړه نه غږي دا ما د لرګي هم لیدلی دی نو نقیر د نقرې نه دی دا د کجوري دا ویښ وټکئ په سولي باندې او پای کې لوښی احساس کړي نو په دې کې به هم خلکو نبیذ التمر کول اول مزفت او دارنګې روغن واله لوښی هغه لوښی چې په هغه باندې روغن لګېدلی دا روغن داسې و پخوا مونږ چې واړه واړه نو دا خلکو پرې قلبو دا کول چرګ به چا څه دا کو دا خو اوس خلک ساګ په شانتي خوري دا اوسني چرګان او دی هم د ساګ په شان یو شی څه شی نه دی ها نو هغه به چې د کورنۍ چرګ به نو په غوبل کې به خلکو چرګه لاله او چرګ او په کالوني هغه به کالوني هغه تالي ته به کالوخانې وی په هغې باندې به دا زپت لګېدلي ډولې دغه به او کټکۍ به یې 2 کټونو په منځ کې کېښوده کټکۍ چې سړی او په غټ غلبیل کې به یې هغه تالی کېښوده او په هغې کې بیا ویل که دې ډوډۍ ماته کې ځان ته د پاسه یې پې غوړي سوچه غوړي ورته واغه دا غوبلو نو دا مضافت هغه ما دا کړی چې هغې باندې به روغن دغه شی دی اوس ته چې کټوۍ راوتي دي اوس بیا هغه زړو طریقو ته خلک روان دي پر اسلام آباد کې موږ د یو سړي میلمانه شوي او موږ د په کټوۍ کې انګولۍ راوړه خو کټوۍ ډېره راشته کټوۍ وه که دې ولیدله چې کومه ښایسته وه پوهېږئ پرې باندې نو دا دغه دی دا مضافت دی دا چې پای باندې روغن لګېدلی ځکه چې دې کې هم سوري بند دي نو دلته هم د خرابېدلو احتمال ډېر زر دی نو ځکه د دې نه نبي علیه الصلاة والسلام منع وفرمایله او بیا وربما قال او کله کله داسې به ویل دی استاذو چې المقیر د دې مضافت په ځای باندې به مقیر وایو په بدل د مضافت کې
او معنا د دواړو یو ده. المعنى واحد، معنا د دواړو یو ده. خدا لوښي استعمال بند کړی، بیا نبی علیہ السلام د دې اجازت ورکړی دی چې د لوښي په وجه باندې یو شی حلالېږي او حرامېږي نه. وقال احفظوهن، دا مسئلې ځان سره یادې کوي، یعنی تکرار یې وکوي. او واخبروا بهن من وراءکم، او خبر کوي په دې مسلو باندې هغه خلق چې ستاسو نه شاته په قوم کې پاتې شوي. دکره طالب العلم کار به چې دی د الله د دین د زده کولو لپاره راوتی دی، نو دی به دا علم زده کوي د دې قوم په خیال باندې چې دا به زه دې قوم ته رسومه. ځکه چې فضیلت یوازې په علم زده کولو کې نه دی، بلکې په علم زده کولو او رسولو دواړو کې دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دی. باب ما جاء ان الاعمال بالنیة والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. امام بخاری باب دی هغه روایات چې راغلي دي په دې خبره کې چې اعمال په نیت دي، یعنی د اعمالو درستواله او د اعمالو کمال او د اعمالو صحت دا په نیت باندې دي. والحسبه او د اعمالو درستواله دا په دې باندې دی چې ته ثواب ګڼي، یعنی د الله د پاره کې، ریاکاری د پاره نه کې، د ځان خودنی د پاره نه کې، د الله د پاره کوي. والحسبه دا په حدیث کې خدا سے دواړه نه دي راغلي. خدا الاعمال بالنیه په یو حدیث کې راغلی دی، او دا ول اعمال بالحسبه دا په بل حدیث کې راغلی دی. دلته امام بخاری ترجمه الباب کې دواړه راجمه کړي دي. او به ویل کل امرئ ما نوى، او د هر انسان د پاره هغه دی چې د سنیت کړی دی، چې سنیت کړی کنه اک به ورته رسیږي. نو په دخل فيه الايمان، په دې کې رادن نش ایمان هم په دې اعمالو کې. ځکه امام بخاری هم دا ساده چې ایمان دغه عمل دی. والوضوء او دا سم پکې رادن نشو، ا دې د پاره هم د نیت ضرورت دی. دا پټ غوندې رد کوي په احنافو باندې چې امام صاحب وایي چې نیت په اوداسه کې ضروری نه دی، ځکه اوبه په خپله پاکونکي دي، اوبه په خپله پاکونکي دي. او والصلاة منځ هم پکې رادن نه کېږي، دلته هم د نیت ضرورت دی. زکات هم پکې رادن نه کېږي، دلته هم د نیت ضرورت دی. حج پکې رادن نه کېږي، روژه پکې رادن نه کېږي. والاحکام او دا رنګې ورپسې چې څومره احکام دي دا ټول شماره، دا اجمالي خبره وکړه. او الله فرمایي دلیل پیش کوي بخاری قل اوایا کل اریوتان یعمل علی شاکلته، عمل کوي. نو بخاری وی علی نیته، عمل کوي په خپل نیت باندې. د شاکلته ترجمه بخاری په نیت باندې وکړه، او په دې باندې دا خبره خپله ثابته کړه. د شاکلته طریقته ترجمه خپله، هر یو عمل کوي په خپله طریقه باندې، په خپل طرز باندې. او علی نیته ترجمه هم ده. او نفقة الرجل علی اهله، خرچر سړی په خپل کور والو باندې، یحتسبها چې ثواب غنی، صدقه دام خیرات دی. ما ته یاد دي زمونږ مور دی الله وبخي چې هغې به کله ډوډۍ پخه کړه، مخ ټول دا هلکانو که جنکۍ ټول واړو واړو،
نو زمونږ پلار و مور هم وه نو ډوډۍ چې به پخه کړه شکور به یې راوړه که نه نو زمونږ هغه پلار و مور و دواړه کېناسته وو ما ته یاد دي دوا به یې وکړه بیا به یې خورئ ما چې دا مونږ په دې نه پوهېږو دا چې ما دا بخاري ویل ما ته پته ولګي چې دا خو د پلار او مور په دې بچو باندې چې خوراک کوي دا صدقه ده که نیت پکې د پلار او د مور درست وي د صدقې دا صدقه ده نو هغې په دې باندې دوا وکړه بیا به بیا وړ وخوړل نو دا پکار ده چې تاسو هم په دې باندې دعا کوئ او تاسو هم پکې دا نیت کوئ چې دا موږ د خپلو بچو له خپلې زنانه له دغه ورکوو نو دا خیرات دی بهترین خیرات دی تاسو له اوس روایت کې راشي ده ولكن جهاد ونیه وقال النبي صلی الله علیه وسلم ولكن جهاد ونیه ډېر کارونه دي دا پاتې شوي دي خو جهاد به په خپل ځای باندې ټول کارونه پاتې خو جهاد به نه پاتې کېږي الجهاد ماض الى یوم القیامه او جهاد د فاسق خلیفه په قیادت کې هم کولی شي او د عادل په قیادت کې هم کولی شي ونیه او نیت باقی پاتې دی حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية دا حدیث منگا ویلے دے مخی دار و مدار دا اعمالو دا پا نیت باندې دی ولکل امرئ ما نوا او دا هر یو تند پار آگا دے چھ دس قص کڑے دے ومن كانت هجرته الى الله ورسوله دا چا هجرت چھ اللہ و رسول توی فهجرته الى الله ورسوله دا هجرت مقبول دے اللہ و رسول تا او من كان هجرته لدنیا سوک چې دا هغه هجرت د دنیا د حاصلولو دپاره یصیبها چې د حاصلې دنیا لره او امرأة یتزوجها یا د هجرت یو زنانه ته وي چې په نکاح یې هغې لره فهجرته الی ما هاجر الیه نو د هجرت معتبر دی هغه شي ته چې څه شي ته یې کړی دی نو مهاجر ابن قیس قصه مې درته کړې وه په دې کې که نه هېره نه د بخاري په سر کړو بیا حدیث دا دی حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها وهي له صدقة کله چې خرچه کوي یو سړی په خپل کور والو باندې هلکه ګورې ورته ښه دا بخاري ډېر کمالي کتاب دی داسې شی نه دی پرېښی پوهېږئ پرې یعنی دا هم ذکر کړي دي چې اوس سپنسي سړی راوالي او په میتیازو کې واچي او بیا هغه پکې دای کې یا رنګ ته والي او بیا یې وینځي او مونځ پې کوي نو کېږي که نه کېږي نو مونځ پې کېږي دا به هم پکې راشي دا داسې کتاب نه دی ناشنا کتاب دی دا خو به خلکو ویل که نه چې که چا نه خر ورک شو نو په شامي کې دی ګوري یعنی شامی هم څه شی نه دی پرېښی خو موږ ورته ویل چې بخاري دا هم ورسره شامي څه بخاري هم یاده وه پوهېږې پرې باندې چې بخاري هم څه شی نه دی پرېښی هر شی ذکر کړی دی د دې وجې نه بعضې دا لرتې لرتې دغه نه دي دا دغه دا مفتیان مبکانې والا دا مبکانې والا په بخاري باندې هم دغه کوي یو نه مې اورېده نه وي چې دا بخاري ته بخاري ویل ما دې شکل ته دې وګوره ته سړی ورته راشه یو بخاري کې یو 2 کیلي ووایه او د دې مطلب ووایه چې په پته پوه شي بخاري داسې د ماشومانو کتاب دی لکه ته چې ماشومې خدای هم غار کا په دې دغه باندې په دې دغه باندې دا حنفیت دی دا تاسو چې څه کوئ د سره د احنافو د مذهب نه د سره خبر نه دي دا خلک یحتسبها چې هغه ثواب ګڼي فهي له صدقه دا د هغه دپاره خیرات دی حدثنا حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد
عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نه روایت کوي چې هغه مال خبر را کړی چې رسول الله دا څه فرمایل انک لن تنفق نفقه دا خبره ورته په ځای کې کړی ابو بخاری کې راشي تفصیلا چې د تله مکه ته والته بیمار شوی دی نبی علیہ السلام ته پوسټ راغی سعد صاحب ته پوسټ نو سعد دغه لپاره به دغه مو کو چې څونه وصیت وکم د هغې نه نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل داسې او داسې او داسې اخر کې سدس باندې خبره وکړله او دا خبره یې موږ چې انک لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ته به یو خرچه نه کې خرچه چې طلبوي ته په هغې باندې رضامندي د الله الا اجرت علیها مگر تا ته په هغې اجر ملاویږي حتی ما تجعل فی امرأتک حتی چې ته نوڼۍ راوالي او د خپلې ښځې په خوله کې ورکې دا د دې نه لوی خیرات بل نشته چې ته نوڼۍ راوالي او د خپلې بیبي په خوله کې ورکې او د ښځې او د خاوند په منځ کې انبساط دی ازادي ده یو بل باندې لاړې به دې نه لګي نو نوڼۍ به په یو بل باندې د ګوتو نوڼۍ به په یو بل باندې څنګه بده ولګي د هغو دغې زامن پیدا شوي دي د جریاسیمۍ چې جریاسیم دی او اسمان دی او ډنګري دی چې څومره جریاسیمونه ډېر کړه دومره بیمارۍ ډېرې کړې او چې ډاکټر له ورشي جی زه به ښه شمه او ګزاره به کې دوی به نه پرېږدې ګزاره به کې او دغه ډاکټرۍ دي چې ګزاره به کې د ښه کېدو سوال نه پیدا کېږي چې سړی دې ښه شي نو ځکه وایي چې دا لوی اجر دی او دا لوی خیرات دی چې د خپلې بیوي په خوله کې ډوډۍ ورکړي هسې وایم که د جناب محمد رسول الله د دې ربیې نه چې د زنانو باره کې کمې خبرې کړي لکه دې خبرې ته وګورئ تاسو چې سړی په دې دغه کوي چې ته نوڼۍ راواله او خپلې ښځې په خوله کې ورکړه نو دا میټرکولي کې ښځې او دا مغرب زده ښځې که د دې نه خبر شي الله د غر کې کي دا د الله تباه کي که دوی خبر شي دا پیغمبر خو دونه مهربانو په زنانو باندې او دومره دا سړي د زنانو دپاره نوکران کړي دي او خادمان کړي دي نو دوی به چېرته د اسلام خلاف او د پیغمبر اسلام خلاف نه وی کړی دا چې په مصر کې به هغه راوتې تورې تورې پیدا کړې وي هلته به یې سر راښکاره کړه یهودو او هلته به یې سر راښکاره کړه کله چې د مرسي حکومت ختمو او ورځو کې د ټي وي کې به دا مرداري وایي به ټي وي کې راښکاره کړه رضالت یې کوه هغه زهر یې خورول لګیا دا د مغرب زده ښځې یا دلته چې اوس کوم مغرب زده ښځې دي د هغې د الله او رسول په باره کې کوم بدګمانۍ دي نو دا اصل کې د دین نه خبر نه دي غریبانان دا د دین نه خبر نه دي حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او فرمایل چې خپلې ښځې سره سړی نږدې کېږي په دې کې هم اجر دی نو هغه دغه د صحابه ورته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دې کې حظ النفس شامل دی حظ النفس پېژنې که نه یعنې سړي ړم غواړي دا نو نبي علیه السلام ویل چې ملګرو که چېرته دا حظ النفس دی په حرامو کې سر کوي نو ګناه به وي ویا او که نه نو چې په حلالو کې سر کوي نو ثواب به نه په حلالو کې ثواب به بیا دی دا دې پورې په حدیثو کې دا تحقیقات راغلي دي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم الدین النصیحه امام بخاری باب دی او کېدای شي چې دا آخري باب د کتاب الایمان دا آخري باب هغه دا دی چې دا قول د نبی علیه السلام چې الدین النصیحه دین عبارت دی د خیر خواهی نه د چا خیر لټول او بیا او فرمایل لله ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم الدین النصیحه دین د خیر خواهی نه عبارت دی
او خیر لټول د الله د پاره خیر دا دی چې په الله ایمان راوړي او الله یو اومني او د الله رب العزت خبره د هر چا د خبرې نه مخکې کی دا د الله تعالی خیر لټول او ورسوله دارنګي د الله د رسول خیر لټول د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداري کول پاغه باندې ایمان راوړل هغه سره محبت کول دا اگر دین نصرت او امداد کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر خواهی ده ولی ائمه المسلمین او د مسلمانانو د امامانو د پاره در جماعت امامان نه یادای دلته ائمه مراد منصبداران دي منصبداران معنا دا امیران چوکۍ والا خلک افسران دا سیکرټریان دا یادای چې د دې دپاره داغي خیر بلټي داغي خیر داري چې داغي خلاف به خلک نه اکساوي خلک به نه راپورته کوي او داغي خیر داري چې اغي کم رشوتونه اړي داغي نه به د لاسونه منی کې که په عوامو ظلم کوي نو داغه خیر خواهی داره چې ورته وایي ظلم مه کوه په عوامو باندې داغه خلاف هم خلک نه راپاسي خو که هغه ظلم کوي نو د لاس هم نیسي ورته وایي چې دا مه کوه او نور هم ډېرې معناګانې دي او دارنګې وعامتهم د عام مسلمانانو خیر به هم لټې د عام مسلمانانو خیر دا دی چې هغې ته به تعلیم ورکې علوم نبوت به ورته ښې علوم نبوت او د عوامو چې په څه شي کې د دنیا او د آخرت پیدا ده حق به لټوي حق ته به ورته وړاندې کوي بس دا د عام مسلمانانو خیر دی وقوله تعالی او پر کې دا قول دا الله هم موجود دی اذا نصحوا لله ورسوله کم کسان چې د جهاد نه پاتې شي په خپلو کورونو کې معذور دي او دوی د الله او د رسول خیر لټوي نو دوی په اجر کې د هغه مجاهدینو سره به شامل وي اذا نصحوا لله ورسوله دا یې معنا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير زوید عبد الله بجلی یته اصغر الصحابه وای دا رستو مسلمان شوی په اخر کې دی وای بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزکاه والنصح لكل مسلم موږ د رسول الله سره بیعت کړو په قائمولو د مانځبانی چې منګه با مونږ قائمو څنګه چې د مونږ د کولو حق دی هغه وکړو و ایتاء الزکاه او په ورکولو د زکات باندې چې زکات په ورکو دا ور سمنګ لوزنامه کړی و او والنصح لكل مسلم او خیر لټول د هر مسلمان خیر لټول د هر مسلمان نامنګ نبی علیہ السلام سره په دی باندې لوزنامه کړی دا بیعت هم ورسره کړی دی دا بیعت خبرې خلکو شروع کړي دي اوس خلکو سره بیعتونه راځه چې کوم دی پیر صاحب سره بیعت کوو راځه چې کوم دی عالم صاحب سره بیعت کوو دا هیڅ خبره نشته چې ګینه په خلفاء راشدینو کې داسې یو عادت چې دغه سره هم خلکو لاس ملاو او دغه به ورسره کوو او کو کې نو سبدیت هم پکې نشته کوي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات مغيرة بن شعبة وما واردل جرير زويد عبد الله نا
تقریر کو په منبر باندې ناستو په هغه ورځ باندې چې مغیره عزیر شعبه رضی الله تعالی عنه وفات شو. دا مغیره د خندق په کال باندې مسلمان شوی دی او بیا مړ په کوپه کې دی په طاعون کې 50 سن هجری وا 50 او دا اول من وضع دیوان البصره د بصری دیوان او رشتر د مرتب کړو. وکانه والی الکوفه من قبل معاویه رضی الله تعالی عنه او د والیو په کوفه باندې د جانب د معاویه صاحب نه او والله عمر بالبصره مدتا یو زمانہ حضرت عمر په بصره باندې دی والی مقرر کړو. نو دې مړ شو. نو یو دا دغه فتح الباری کې لیکلي چې د خپل زوی باره کې وصیت کړی چې دی به زما په ځای باندې دغی او دا هم ده چې دا جریر صاحب په خپل ځای دغه کړی چې زه خو مرمه خو لکه عارضي والي به تاسو زما په ځای باندې یی. نو دا معلومیږي دا تقریر هم ځکه کوي په منبر باندې هم ځکه ناست دی د هغه د مرګ په ورځ باندې. نو قام فحمد الله جریر صاحب ودرېد او د الله حمدي ووایه واسنه علیه او د الله صفتونه یې وکړه. وقال به ویلې علیکم باتقاء الله چونکې خلیفه او گورنر مړ دی او په دې وخت کې د خلفشارۍ او د ګډوډوالي یاره ده چې چېرته ورانکاري راپانسي او ورانې شروع نه کي. نو تقریر کې وایي علیکم باتقاء الله لازمونه صحیح په ځان باندې د الله یاره د خدای نه ویریږئ. ګورئ وحده لا شریک له چې یو یکتا دی او بالکل شریک نه لري. اول وقار لازمونه صحیح په ځان باندې وقار یعنی حلم رضانت بردوباری والسکینه و آرام حتی یأتیکم امیر حتی چې تاسو ته بل نوی امیر راشي د ادي امیر په بدل کې او فانما یاتیکم الان تاسو ته به اوس راشي امیر دې کې به دونه سات نه وي. معاویه رضی الله عنه په بصره باندې زیات گورنرو هغې د هغې نه رادا کو کوفې ته راوست او په کوفه باندې دی دغه کړی دا عبید الله زیر زیاد چې ورته وایي زیاد نو دا هغه راوستی. ثم قال استعفوا لاميركم عفو غواړئ د الله نه د خپل امیر دپاره چې ای الله زمونږ د امیر معاف کړي. ولې فانه دا مغیره صاحب کان یحب العفو د به دوسته ګڼل عفو د خو حکومت کړی دی چې چا نه به خطا وشوه او هغه به عفو وغوښتل نو به ورته عفو کوله. نو دا بدله من جنس العملي د ده چونکې په ژوند کې عفو خوښه وه تاسو هم ولې د الله نه عفو وغواړئ جریر صاحب وایي. ثم قال اما بعد بیا جریر صاحب یو حدیث پیش کړي بیا او فرمایل فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا پیغمبر خدا تعالی عالم قلت أبايعك على الإسلام ما ورته ویلي بیعت کوم تا سره په اسلام باندې نو په شرط علیا شرط اولګو پیغمبر خدا په ما باندې والنصح لكل مسلمین په بیعت کې را باندې دا خبره لازم کړه چې د هر مسلمان خیر بلټي. نو په بایعته علی هذا ما ورسره بیعت کو په دی باندې چې د هر مسلمان خامان خیر بلټو ما ورب هذا المسجد زماره قسمی پر رب د دې جماعت باندې د دې جماعت پر رب باندې مې قسمی. نو یا کېدای شي چې دا پروګرام دوی ټاکلی په جومات کې دا پروګرام په دغه جومات کې دی په هغه جومات چې کوم جومات کې دی هغه جومات یادوي او یا دې جومات دا اشاره کوي په لحاظه کې
مسجد نبوي ته. انی لناصح لکم چې زه ستاسو خیر خوایم. ثم استغفر بیا استغفر الله ویلا ونزل عن المنبر او د منبر نه راکوشو او په دې باندې کتاب الایمان اختتام ته ورسېده. اوس به خیر علم زده کوو. کتاب العلم بسم الله الرحمن الرحیم. فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله ربي زدني علما. إن شاء الله دا به وایو. دا ګران باب والکه ګوره. یا الله موږ په احادیث پیغمبر اسلام باندې پوهیږو. الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. الله دې احادیث نظام راولي. خدای دې احادیث په نظام په وجه باندې پاکستان مستحکم کړي. خدای دا پاکستان دې نظام په وجه باندې خود کفیل کړي. خدای دا نظام د دې سودی قرضون او د سودی نظام نه موږ د دې نظام په وجه خلاص کړي. خدای دې خپل بندګانو زړونه اسلام او دین طرف ته راواړي او خدای د دین او د اسلام رواج او غلبه په پاکستان کې او په تمام دنیا کې راولي. کفر او کافرانه طور او طریقې الله ټول مغلوبي کې. الله زموږ ټول ناراضي شي. خاتمه زموږ ټول په ایمان کې.